کوشش کوي او دغه څاروي راولي. هر سړی دا کوشش کوي چې زه قرباني ښکلې وکړم، ښایسته یې وکړم، زما رب زما نه رضا شي. د هر سړي دغه مقصود دی. دا قرباني چې کله د صحابو په دور کې رااله، نو صحابه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوي، قیل یا رسول الله ما هذه الاضاحی، اے دا الله رسوله دا د قربانۍ دا څاروي مونږ یینو، نو دا څاروي حلالول دا څه دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د پلار نکاح حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقه ده. صحابه تپوس کې قیل وما لنا یا رسول الله، اے دا الله رسول صلی الله تعالی علیه وسلم زمونږ د پاره با د دې قربانو په بدله کې سي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بكل شعرة حسنه، د هر یو یخته په بدله کې واسطاسو د پاره یو نیکی. صحابي ته پوښتنه کوي د الله رسول د وړې څه حکم دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او د وړې هم دغه حکم دی، په یو یو تار باندې په یو یو یخته باندې یو نیکی ده. نو چې موږ وپېژنو او موږ ته یاد دا خبره چې ابراهیم علیه السلام څوک و، کومه هستی وه؟ ابراهیم علیہ السلام په باره کې قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. موږ د ابراهیم علیہ السلام په یو څو خبرو سره ازمایش وکړو او هغه په دې ازمایشونو کې پوره وته، کامیاب شو بګي. نو هغه څه خبرې دي؟ علما مفسرین هغه لیکلي دي چې ابراهیم علیہ السلام باندې کوم ازمایشونه راغلیو، هغه ازمایشونه سو ابراهیم علیہ السلام د پلار نوم عام طور مونږ چې کوم او اورو نو مونږ وایو آزر، خو مورخین لیکي چې د ابراهیم علیہ السلام د خپل پلار نوم تارخو او آزر د ابراهیم علیہ السلام ترو. او دا آزر چې کوم بادشاہ و چې هغه ته ویل کېږي نمرود، نو دغه نمرود بادشاہ محافظ و او دې دومره طاقتور سړی و چې په یو لاس کې به یې توره نیولې وه او په بل لاس کې به یې مشعل دیوا رڼا دا نیولې وه او ده به دا نمرود حفاظت کو. ستاسو په علم کې دي چې سلور بادشاهان داسې تیر شوي دي چې دې سلورو بادشاهانو په پوره دنیا حکومت کړی، په پوره دنیا. په دې سلورو بادشاهانو کې دو بادشاهان کافران دي او دو بادشاهان مسلمانان دي. فکافرو کې چې کوم دو بادشاهان دي، یو دی بخت نصر او دویم نمبر دی نمرود. دو په پوره دنیا حکومت کړي او دو مسلمانان بادشاهان تیر شوي دي، یو سلیمان علیہ السلام او دویم سکندر ذوالقرنین. دو په پوره دنیا باندې حکومت کړي. نو په دې بادشاهانو کې چې په پوره دنیا حکومت شوی، یو د ابراهیم علیہ السلام په مقابله کې چې کوم نمرود نو ده هم په پوره دنیا باندې حکومت کړي. وس د مقابله د ابراهیم علیہ السلام د داسې بادشاہ سره ده چې په طاقت کې انتهایی مضبوط ته، په فوج کې انتهایی مضبوط ته. الله رب العزت فرمایي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چې د ابراهیم علیہ السلام په یو څو خبرو باندې ازمایش وکړو او چې الله فرمایي
چې ما ولا ازمایش وکړو یقینا چې دا ازمایش به ډېر لوی. ابراهیم علیه السلام واقعه خو ډېره په مفصل تفصیل سره ده لیکن موږ به د خاص ځایونه بیانو. ابراهیم علیه السلام چې کله پیدا شو نو چونکې د نبی تربیت دا براه راست د الله رب العزت د طرف نه کېږي. د نبی تربیت دا براه راست د الله رب العزت د طرف نه کېږي. او بل خبره به کې ډېره عجیبه وي چې نبوت دا کسبي څیز نه دی، دا عطایي څیز دی. نبوت دا کسبي څیز نه دی. یو سړی دا وایي چې یاره زه به ډېر عبادات وکړم، د عباداتو په زور باندې به زه نبي جوړ شم، نشي جوړېدی. یو سړی دا وایي چې ډېر ریاضات به وکړم، زه به ډېر ذکرونه وکړم، زه به ډېر نوافل وکړم، زه به په نفس باندې ډېر چوټونه ولګوم، ډېره مجاهده به وکړم، د هغې نه بعد به زه نبي جوړ شم. نو نه، نبوت عطایي څیز دی، نبوت کسبي څیز نه دی چې په خپله باندې حاصل کې. بس الله چې چاته وغواړي نبي جوړ کړي. بیا په نبیانو کې ټوټل د انبیاء علیهم السلام تعداد، د انبیاء علیهم السلام ټوټل تعداد دا 1,24,000 کم و بیش دی. په دې کې بیا دوه تقسیم دي، یو تقسیم د رسول دی او یو تقسیم د نبی دی. بلکې موږ به داسې ووایو چې نبی او رسول د دې په منځ کې د عام او د خاص نسبت دی. نبی عامی او رسول خاصی.